اوس وای وروره چې تا سره مونږ څه وکړو؟ ستا پلار او ورور خو په اخبار کې دا لیکلي دي چې تا سره هېڅ تعلق نشته. تا ضمانت په څوک وکړي؟ نه تاسو غلط فهمي شوې ده. هغې داسې څنګه کولی شي؟ تاسو پلیز د هغې نمبر میلاو کړئ، زه په خپله هغې سره خبرې کوم. دته اوس وګور، ما ستا دپاره په تاڼه کې اکسچینج کولو کړی دی چې تا ته به زه د تاڼې نه فري کالونه میلاوم. اوس هېر که هغه ستا د پلار او د ورور خو وینه سپینه شوې ده. دا راته ووایي چې ستا څه داسې ملګری شته چې ستا مدد وکړي په دې مسله کې؟ دوست؟ او ستا په ملګرو کې داسې څوک شته چې تکړه وي که نه؟ نور خو ټول هسې غریبانان دي. او شته یو دوست، تاسو د هغې نمبر میلاو کړئ، زه ورسره ستاسو خبرې کوم. بس ټیک شو که نه. زه ما ته ووایه نمبر 03 हेलो। हाँ आसिम اوس ټلیفون کوم. جی هغه دشام بای نخ کاری چرته تللی دی څه؟ طالب وي چېرته کار پسې بهر، ما ته پته نشته. په نن ورځ هم څه ضروري کیدای شي چې د حادثې ځای کې وي. خبره وره ما وی چې زه امیجان هسپتال ته بوځم د مامیجان تپوس لپاره. ښه زمان وروسته که د میرونیسا د ډیډ باډۍ باره کې څه قسم اطلاع وي نو ما ضرور خبر کې. ها ټیک ده، زه به ته ووایم. احد زایده ما ته پته چې ته به ضرور راځي، زما په ټلیفون به ته ضرور راځي. زایده تا ته پته نشته چې ما سره څه شوي دي؟ ما ته د هر څه پته لګېدلې ده، خو څنګه به نه لګېده؟ دا هر څه زما په پلیټ کې خو شوي دي. ښه د هر څه نه خبر شوي وي. زایده تا ته پته نشته چې ما سره څه شوي دي، چې ما ته ستا د ټول نه زیات ضرورت و. تا ته خو پته ده چې ته په کومو حالاتو کې نیولی شوې، او هغه هم زما په پلیټ کې. دا خو شکر دی چې لیاقت د بل کرایدار په شکل کې ما د مالک مکان سره میلاو کړو. ګنې کو هغه پلیټ صرف زما په نوم نو ستا سره به زم دننه وم. زه خو کلي ته تښتېدم. نو یار تم د ټولو په شان ما په دې مصیبت کې یوازې پرېږدې. تا ته خو پته ده چې زه داسې انسان نه یم او نه ما داسې څه کړي دي. ما ته پته ده احد، او ما ته دام پته ده اوس چې دلته ته د لیاقت په حجره رسېدلې، او دا معامله هم دومره خرابه شوه چې لیاقت سره زما رشته داري ده. ما له خاموشه کېدل هو. ته به خپلې رشتې د ساتلو لپاره چپ پاتې کېږي. دا څنګه دوستي ده زایده چې ته داسې بزدلۍ سره زما د بربادۍ تماشه کې؟ زه مجبوره یم احد، خو زه رښتیا هم وایم که نه نو څوک هم په ما اعتبار نه کوي. او بل ټول ثبوتونه او ګواهان ستا خلاف روان دي. پولیس ثبوت غواړي، او ها زه ستا دپاره دومره کولی شم چې یو وکیل به دلته ونیسم. یار خو د وکیل اخراجات به څوک وچت؟ زمانه خو مخکې پلار او ورور مخ اړولی دی. او ها زه یو داسې ښځه پېژنم کومه چې د انجیوز دپاره کار کوي، او هغه انجیوز د ځوانانو د حقوق دپاره کار کوي. او که ته وایې نو زه به د هغې سره خبره وکړم، کیدای شي هغه درله څه وکړي. او یار پلیز څه وکړه، ما دلته نه بهر وباسه. یار زما ساه ډوبېږي یار دلته. ښه ته خفه کېږه مه، زه درله کوم څه ناسم. تاسو پیشنټ ته هوش راغی، تاسو ورسره ملو شئ. شکر دی
یا الله شکر دې چې بابي په هوش کې رااله. مور پلیز حوصله وکړئ. تاسو ته پته ده هغه آی سی یو کې ده. که تاسو حوصله نه کوئ نو او خپله حوصله په ځای نه ساتئ نو د دې خاندان به څه کېږي بیا؟ څنګه صبر وکړم بچې، ګیلې مانې په خپل ځای و، خو داسې د ځوان اولاد غم څنګه به سکون راشي وې مور ته، څنګه به یقین وکړي هغه. مورې پلیز حوصله وکړئ. راځئ چې یې سره ملو شو. راځئ اوښکې پاکې کړئ پلیز. چرته دی؟ هغه بازار ته روان یم سودا پسې. سبزي هغه خو ما راوړه. او هغه زموږ ګاونډی ده که نه رضیا، د هغې طبیعت ډېر خراب دی. ما وی چې لاړ شم او تپوس یې وکړم. څه له دروغ وایې؟ تاڼې ته ځې د خپل زوی سره میلاویږي که نه؟ تاسو یې راخلاصولی نه شئ، کور ته یې واپس نه شئ راوستی. کم از کم ما ته د میلاوېدو اجازت خو راکړئ. لیونی شوې ته؟ څومره په مشکله مې د پولیس نه ځان خلاص کړی دی چې موږ هغه سره الله تعلقې اعلان کړی دی، اخبار کې مې اشتهار ورکړی دی، خپل خپلوانو ته ویلي دي. نو ته بیا ځې او بیا ورته د خپل کور لاره خول غواړې. آخر ته کور څه غواړې؟ یو زوی خو د مخکې نه دننه دی. اوس چې پولیس راشي ستا خاوند او ستا زوی د غوږونو نه ونیسي او په راښکو راښکو یې بوس او والو را باندې هغه غلا راښکاره کوي چې موږ اډو کړي نه یي. زیتون خانم دې نه پېژنې، دا پولیس زه پیژنم. یو ځل چې د پولیس په لاس ورغلې که نه نو بیا هغوی په والو د 5-6 میاشتو مخکې غلا پتا ثابت کوي او ځان بېغمه کړي. لرې که د هر څه دننه ځه. تاسو یوه مور د خپل زوی د ملاقات نه نشئ منع کولی او پاتې شوه خبره د لا تعلقې. د هغې اعلان تاسو کړی دی، ما نه دی کړی. او دغه شان په اخباراتو کې اشتهارات ورکولو سره د وینې رشتې نه ختمېږي. تاسو ماته یو خبره وکړئ، د قیامت په ورځ به د دې خبرې نه تاسو منکر شئ کله چې د هغه نامه زما د نامې سره غسلې کېږي. نه، زه یې نشم ایسارولی. هغه ستا وینه ده، ستا په غېږ کې لوی شوی دی. دا ټول تربیت تا ورکړی دی. ها، ستا دپاره زه داسې کولی شم چې تا خپله ښځه وګڼم. یو خبره یاد ساته، ستا په زړه کې چې د زوی مینه کم ټوپونه وایي که نه، تا هغه سره د میلاوېدو په نیت یو قدم هم د کوره بار واغستو نو بیا دې کور ته مه راځه. دا ته څه وې؟ هغه چې تا اورې ما درته ونه ویل چې دننه ځه. خو بیا هم ستا په زړه کې ستا د زوی د مینې لمبې بلیږي نو بیا د تلو نه مخکې د طلاق دا 3 ټکي زما د خولې نه واوره. احد نو دا دی هغه هلک؟ جی میډم، دا هغه هلک دی. احد دا میډم سونیا ده. میډم خو زه پیژنم، دا خو ډیره مشهوره سوشل ورکر ده. ما ستاسو ډېر انټرویوز کتلي دي. میډم پلیز تاسو چې سم کوئ پلیز دې ځای نه ما وباسئ. میډم زه بالکل بې ګناه یم. پریشانه کېږې ما، ځکه زه دلته رالم. زموږ د ان جی او مقصد ځوانانو ته د هغې جایز حقوق ورکول او د هغه سیستم خلاف خبره کول چې زموږ یوث خرابوي. تا ته زما د دې کال 2 مشهور کیسونه یاد دي؟ د الله په کرم دواړه مې وګټل. جی میډم، دا اوس تیر تاسو چې کوم کیس ګټلې د هغې دواړو واده هم کړی دی، حالانکه هغې دواړو د جدا جدا مذهب سره تعلق ساتو. بالکل، دا د هغې حق دی. که هغې یو بل سره مینه کوي نو په منځ کې د مذهب دیوال څه کوي؟
او اسې مغې دوانو کې یو کس خپل مذهب بدلول غوښتل نو زما فرض و چې ما د هغې مدد کړی وي. اوس ته ووایه چې زه ستا څنګه مدد کولی شم؟ د بچپن کوی دندې ماته شوې ده او که نه ستاسو فیملي کې څه زړه جګړه روانه ده؟ دا څه خبره نشته میډم. ښه دا ووایه چې کومه جینۍ تا راتښتولې وه هغه د کور والا نه په پټه تا سره ملاوېدو راغلې وه او که نه تا راتښتولې وه؟ میډم ما خو څوک جینۍ نه تښتولې. ها هغه جینۍ خو نابالغه نه ده، کیس به کمزوري شي. دا ته چا خبره کې؟ ما خو دلته ته خپل متل ته راغوښتې. ګوره زه څوک جینۍ نه پیژنم. خو تا خو ماته سټوري څه بل څه ویلې وه. میډم تاسو مال یو منټ ټایم راکړئ زه تاسو ټوله خبره کوم. ته دې خوا راشه لږ. احد په خبره باندې ځان پوهېږه. کومه خبره چې ته میډم ته کې میډم به ستا هېڅ مرسته ونه کړي. دې کیس سره هغې ته هېڅ پیدا نه میلاوېږي. کوم الزام چې په تا لګېدلی دی که نه خو تا هغه ومنو که نه نو ته به د دې ځای نه آزاد شي. دا ته څنګه خبرې کوې یار؟ ته په ما باندې دا تسلیموې؟ تا ته پته هم شته چې څومره غټ کیس په ما باندې جوړېدی شي؟ تا ته پته هم شته؟ او خو د دې ځای نه خلاصې غواړې نو دا ومنه. ما درته ویلي دي میډم به دې وباسي له دې ځای نه. ټوله میډیا کې به لاسونه وپړه کېږي او چې کوم رښتیا دي که نه هغه به د هغې دپاره ډېر بې مزې ثابتېږي. ته به اوس هم هغه کې څه چې درته ما وویل بس راځه. میډم ما دې په هر څه پوهه کوم. اوس به دې تاسو ته هیڅ نه وایي. وختي یې تاسو سره خبرې کولې لږ یارېدو. ګډ ته به جیل ته ځې هغه به وجنې او چاته به پته نه لګي. د هغې په نصیب مرګ لیکلی دی. ما ټول پلانینګ کړی چې نه به سیخ سوځي او نه کباب. خبره واوره ته به وږې شوې که نه؟ زه تاله ناشته راغواړم. زه وږې نه یم. زه به کور کې روټۍ خورم. ستا کور ته راتلو خو لا څه پته نه لګي. څه مطلب؟ داسې څنګه کیدی شي؟ تاسو خو فون کړی و که نه هغې ته؟ فون خو ما کړی و، ستا کور والا هم راتلو. اوس ما ته معامله څه ګډه وډه ښکاري. څه مطلب؟ نه پوهېږم چې څه مسله ده. انسپکټر صاحب تر اوسه پورې ستا FIR نه دي کټ کړی، نه یې تا سره څوک پریس والا میلاو کړی. تر دې پورې چې دلته ستا تصویر هم څوک نشي وباسلی. پته نشته چې څه خبره ده. فون باندې هم پټ په پټه ډیلي روان دی. څه روان دي پته نه لګي، خو څه ناڅه روان ضرور دی. څه روان دي؟ ما هم خبر کې. څومره ما ته پته وه که نه ما تا ته ووایي. څومره زما تجربه ده که نه هغه ما ته وایي. او ستا په شان ښکلې او وړې جینۍ ته جیل دپاره نه جوړه شوې، بلکې هغه چېرته بل ځای ته ولیږي. الله نه دعا غواړه چې تا سره څه بد ونه شي، چې زر تر زره ستا کور والا راشي او تا بوځي. او یا ته پخپله څه کوشش وکړه. زه څه وکړم؟ زه خو دونه بېوسه یم چې که زه په جیل کې نه وم نو ما به هېڅ هم نه و کړی. زه څه وکړم؟ تا سره چې خوا کې هلک و دا خو ډېر لوی لاس و. پته ده درته میډم سونیا راغلې ده. کوم هلک؟ هغه هلک چې ته ورسره نیولې شوې وې. لږ مصیبت در باندې راغی نو خپله شک هم نه پېژنې. نه نه اپا زه هغه نه پېژنم. ما تاسو ته ویلي و که نه زما هغه سره هېڅ تعلق نشته. ها ها بس پرېږده، اوس په ما نه هم پټئ. زه ستا په همدردۍ کې دومره څه کوم. تا لپاره مې نوکري په خطره کې واچوله او ته ما ته هم دروغ وایې. که ته وایې نو میډم سونیا ته درخواست وکړم چې هغه هلک سره سره تا راخلاصي لپاره څه وکړي. میډم سونیا؟ هغه څوک ده؟ ته یې نه پېژنې. هغه ډېره غټه سوشل ورکره ده، ځوانو جینکو دپاره کار کوي. زه خبره کوم او راځم. خبره واوره میډم چې څه مو وایي که نه رښتیا رښتیا ورته ووایه. یا الله
ما نه اوس دا ډرامه نه کېږي وروړی زه تنګ راغلم بار به د خلکو په مخ کې ناست یو او د هغه جینۍ دپاره به شکلونه جوړو کاش چې پریشان مړه شوی وي نو ما به خوشحالي کړې وي نه چې تعزیتونه به مې وسولول ما خو ته مخکې پویه کړې وې اوس خو د امتحان ګړی ده د جوش نه د هوشه کار واخله لږې ورځې صبر وکړه تر کومې چې موږ د هغې غیبانه جنازه نه کړې تر هغې به موږ ټول صبر کوو د هغې نه پس چې به زه کوم قدم اوچتوم د هغې په وجه ما صبر کړی بس چې دا وشي نو نن شپه به د دې سره بای تا آخر سوچ څه کړی دی چې دومره مطمئن ښکارې آخر ما ته هم څه ووایې که نه چې زما د زړه م یخ شي دا خبره خو یقیني ده زمونږ په کور او زمونږ په ژوند کې د هغې هیڅ ځای نشته ما د هغې د مرګ خبره ټولو ته ځکه وکړه چې دا کیسه ختمه شي خو زه اوس یریږم که چېرته خو که هغه په جیل کې وي نو دا حقیقت په ټولو خلکو ته ښکاره شي اوس خو ما په لکونو روپۍ ورکړې د پولیسو خوله مې بنده کړه خو دغه خو یاره د ما سره که نه رور چې که خلکو ته پته ولګېده نو څه به کېږي ځکه زه تاسو ته وایم چې ما اجازت راکړې چې هم هلته په تاڼه کې ولې په مرې غلی شم او دا د غیرت تقاضا ده دا غیرت نه بېوقوفي ده ته به جیل ته ځې هغه به وجنې او چاته به پته نه لګي داسې سوچ هم مه کوه د هغې په نصیب مرګ لیکلی دی ما ټول پلانینګ کړی چې نه به سیخ سوځي او نه کباب چې د جیله څنګه روزي نو مري به او د خلکو په نظر کې به هم دا حقیقت وي چې هغه مړه ده د عزت د بچکولو دپاره خلک څه نه کوي د جوش سره دا کارونه نه کیږي د دې خبر د اورېدو سره زما په زړه څه تېرېږي دا ماته پته ده که ما هم د مور په شان دا خبره په زړه واغېشته او هسپتال ته لاړم نو بیا به دا هر څه چا سنبالول نو دنیا به زموږ تماشا کوله زموږ راتلونکي نسل به هم ټیټې سترګې ګرځي او ستا دپاره دا یو سبق دی چې څنګه به د راتلونکي مصیبتونو نه ځان ساتو تاسو ټیک وایئ وروړی خو که په جذباتو کې ما داسې څه الټه پلټه قدم اوچت کړی وي نو تاسو چې کومه فیصله کړې ده بالکل ټیک ده او د هغه جینۍ هم دغه سزا ده چې د له وارثو غونده کې ښخه کړي موږ به د هغې په قبر د خپل مور او پلار نوم هم نه لیکو مور صرف هغې سره ده چې د کوم هلک سره دا زمونږ د عزت بدنامي جوړه شوه د هغه انجام به هم دا وي او دا کار به نن د شپې کېږي اوس ته بار لاړ شه د مړې خور دعا ته لاس اوچتوه مهرو زما بچے چرته په ژوندونې مړه کړه زما لور ظالمانو مهرو ته مانه مزه مهرو زه ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی دا جینۍ خبرو کولو ته تیاره نه ده زه په دې ټایم نشم خرابولی ګوره ما ته څومره پوه کړې که نه چې میډم ته رښتیا وایه اوس هم وخت دې ته رښتیا ووایه خو با ما خو ورته هر څه رښتیا ووایې یو لفظ مې ورته صحیح ووایي څه چې ما سره شوي وو زه هېڅ نه پټوم ګوره د ډاکټر نه خپله بیماري او د وکیل نه به خپل جرم نه پټې زه ستا مدد کول غواړم تا له انصاف درکول غواړم په ما باندې بروسه نه کې او اصلي خبره پټې زه تاسو له څنګه یقین درولم چې زه بالکل رښتیا وایم د دې جینۍ هېڅ هم نشي کېدی بلکې دا به د هغه لږ کیس به هم کمزوری کړي د دې دواړو بیانونه نه میلاویږي زه به د دې غریبې څه مدد وکړم
څه کېدو والدي زه به اوس څه کوم یا الله ما له همت راکې چې زه دا ظلم کېدو نه بچ کم او که زه چوپ پاتې شم او څه مې ونه کړل نو ټول عمر زما ضمیر به ما بېچینه ساتي ما ته د مهرالنساء مدد کول پکار دي او خپل خاوند د دې ګناه نه بچ کول پکار دي یا الله بس ته زما مدد وکړې ضمانت شو کو نه ستا کیس بل طرف ته لاړو تا هو په خپل سر د بل چا د ګناه الزام واغوستو خو زمون خیر و چې د کیس کې ستانه علاوه یو بل انسان هم ملوث دی یعنی هغه جینې او هغه خپل مور ته وایي چې زه دې نه پیژنم هغه یقین نه کوي سټوري مخې ته راوستل د هغې کار دی دا خو لا اوس هم لو سټوري روانه ده د ظالم سماج عشق معشوقي او زما خدای یې چې صرف زما په دروغ بسو شي هسې میډم به پولیس والو له پیسې ورکي او ستاسو د دواړو میټینګ کولی شي خدا شانه مړه ستا و د هغه جینۍ که نه یار میډم ته خو هم دغه ویلي دي که نه هغه هم دا وایي چې خپله ژبه کې یې پوهې کړه او کنوینس یې کړې ته په خپله ژبه کې هغه پوهې کړه نو میډم به ستاسو راوباسلو کې کامیابه شي یار زه هغه جینۍ پېژنم والا او هغه زما لږې څه چې زما خبره به ومني کمال دی او زه صرف د دې ځای نه وتل غواړم زما د هغې جینۍ سره هېڅ کار نشته زما طرف نه دې روکه شي هغه زما د طرفه ته هم زه روک شه ساره داسې هسې کړېږم دې نه سوا زه هېڅ نشم کولی دا یې اخري حل دی که کې نو وکړه کني زما نه نور داسې امید مه ساته زاید امی خو هوش کې راغله خو مونږ ته دا نشو ویلی چې د مهرو د جنازې منځو شو ویل خو به غواړي هغوی خو به ذهني طور تیارول غواړي خو او زم دا ویم خو ما سوچ کو چې یو منټ جی هلو ها زم دا ویم چې خاندان والا کې چاته پته ونه لګي چې هغه هوش کې راله چې څوک یې تپوس لرانه شي ځکه چې ترور مور له تلې ونه هغې څه داسې خبرې وکړې چې هغې نه زه ویرېدم خو د الله پاک شکر دی چې امي معمولي هم شکي نه شوه ما سوچ کو چې زه نن ټوله ورځ امي سره پاتې شم څوک په نزي پریشانه کېږه ما او ها ستا د دونه ټیمه پورې هسپتال کې د ایسارېدو څه ضرورت و لاړه شه واپس راځه دلته خلک دي تاسو هم کوشش وکړئ چې نن هسپتال ته څوک هم لاړ نه شي تاسو څه په کار خو نه دي نه یار تاسو لاړ شو امام صاحب راولې پته نشي چې څه ته پاتې شو حسام خبر اوره احتشام به پته لګي د چرته دی تلې دې څه کار پسې ته وایې ستا څه کار دی ما صرف دا ویل غوښتل چې دومره تادی کې د مهرالنساء غایبانه نماز جنازه ما ادا کوي فلحال خو لا یو ورځ شوې ده د دې حادثې دوه درې ورځې کو مونږ انتظار وکړو نو کېدای شي چې د هغې ډیډ باډي میلو شي ګوره دا زموږ د کور مسله ده ته په دې کې انټرفیر مه کوه بس زه انټرفیر نه کوم زه صرف دا ویلو کوشش کوم چې مامي اوس هم په هسپتال کې ده سوچ کوم چې په هغې به څه تېرېږي چې هغې ته دا پته ولګي چې د هغې په غیر موجودګۍ کې د هغې د لور اخري رسمونه ادا شو ګوره چې کم خلک نیر ته تلي وو او لاش یې کته هغې وایي چې لاش میلو نه شو اوبو کې به تلي چېرته مخکې مولوي صاحب وایي چې د جنازې په مونځ کې وخت نه دی پکار دی دې وکړي چې غیبانه مونځ دې ولیني او که د هغې لاش میلو شو نو کفن دفن انتظام به ولو او خوښه به یې کړو او دا ټایم ته دا مسله پرېږده
دا کیمرې وغیره مو بند کړئ یار، نه تپوس نه پوښتنه او په خپله مرضۍ باندې دننه راغلی. ټیک ده، دا راته وایي چې دا ماشومان دلته په کم جرم کې دي. ته غواړې څه چې د دې دومره د شرم کارونه زه د ټولو مخکې ووایم؟ د پیسو ته فکر مه کوه چې څومره ته غواړې هغه به درکم. بس دومره یاد ساته چې سړی اعتباري وي. د قتل نه پس د لاس شناخت نه دی پکار. بس دومره یاد ساته که په کار کې څه غلطي مو شوه چې کمې د خوښې پیسې زه تاله درکوم، دا به زه ستا د دې سرمنې نه واپس وباسم. دې الګ سره ملاوېدونه څنګه منې کولی شي؟ ګوره میډم هغې سره دې ټایم څوک هم نشي ملاوېدی، چاته هم اجازت نشته دې ټایم. ولې؟ قاتل دی څه جرم کړی دی هغه؟ اول ما ته دا وښیه چې د هغه خلاف څه پرچه کټ شوې ده او که نه. 40 ګنټې یې وشوې، تاسو هغه دلته د پرچې د کټ کېدو نه بغیر څنګه ساتلی شي؟ میډم موږ خپله قانوني کاروایي کوو او زموږ په کار کې دخل اندازي مه کوئ. موږ خپل کار ته پرېږدی. د قانون زمانه زیات پیژنې چې یو کال وکړم نو ټوله میډیا به ستا په تاڼه به اوس راشي. ګوره میډم زه تاسو بیا هم پوه یم، دې مسلې ته دومره هوا مه ورکوئ. زه هم د لوریانو پلار یم او په دې وجه باندې زه د دې جینۍ خیال ساتم چې د دې جینۍ او د دې د فیملي بدنامي ونه شي. خو تاسو په دې خبره باندې ځان ور پوهوئ نه چې ته د دې عزت خیال ولې ساتې. ستا ټول ریکارډ زما په علم کې دی. زه په اخرني ځل درته وایم چې د جینۍ سره ما ملاوېدو ته پرېږده. ګوره میډم ما خو کلیر کړ تاسو ته ووایي چې نه هلک سره ملاوېدی شي او نه جینۍ سره. اوس خو تفتیش جاري دی او د هغې مور پلار ته مونږ ویلي دي هسې به هم ماښامه پورې تفتیش مکمل شي بیا به یې پرېږدو. دغه خو زه غواړم نه، پته نشته چې د دې کور والا به دې سره څه سلوک کوي. څه پته لګي د دې چېرته په زبردستۍ واده وکړي، اخر تر کومې به دا ظلم روان چې زموږ په مذهب کې هلک او جینۍ ته د واده کولو اجازت شته، نو نه قانون او معاشره پکې سي. ګوره میډم دا لیکچر د هغې مور او پلار له ورکړه، مونږ یې مه راکوه، مونږ خپل کار ته پرېږده. نو ټیک ده، زه به ناست یم، د مور پلار انتظار به کوم. بس څه مصیبت وړېدو یار. جی الو ښه ټیک ده. جی بی بی وای څه خدمت وکم ستاسو؟ هغه جی زه چا سره ملاویږم. ملاویږي؟ چا سره ملاویږي؟ هغه زه پته لګېدلې ده چې پرون نه ستاسو په تاڼه کې جینۍ چې د چا نوم مهرالنسا دی. هغه څه ده ستاسو؟ هېڅ نه ده زما. چې هغه ستاسو اسم نه لګي نو څه له ملاویږي؟ هغه ما ته پته لګېدلې وه چې د هغې د کور نه رالي؟ نه، زه د هغې د کور نه یم راغلی او نه مې ورسره څه رشته شته. او هغه چې زما کزن ده د هغې ملګرې ده، نو هغه پریشانه وه. هغې ما ته وویل چې ته لاړه شه او ویې ګوره چې هغه ټیک خو ده که نه. کمال دی، کور والې له تر اوسه را رسېدلي نه دي او ملګري یې خبرې له را رسېدل. ټیک ده، زه صاحب ته ویم هغې به د هغې کور والې سره خبره وکړي نو تاسو سره بیا میلاو شئ. نه، زه چا سره نه ملاویږم، بس پرېږدوې ځمه. اوس خو زه روان یم، خو داسې مه ګڼه چې دا معامله به زه داسې پرېږدم. خبره وره ودرېږه. زه تا سره مهرالنسا په باره کې خبره کول غواړم او د یریدو ضرورت نشته. څه ده هغه ستا؟ ته هغه څنګه پیژنې؟ زه سوشل ورکر یم او وکیل هم یم. زه د هغې مدد کول غواړم، خو
پولیس ولا تاوان نه کوي بلکې مهرونیسا په خپل هم بیوقوفه کوي که یو پیره نیغه شوه نو بیا زه ګورم چې پولیس دا کیس څنګه چلی او کور ولی څنګه بوزي. او پلیز د هغې کور والا سره خبره مه کوئ نه یو خبر چې د هغې سره به څه کوي. که تاسو واقعي د هغې مدد کول غواړئ نو تاسو هغه ځان سره بوزئ بېشکه دارالامان ته یې بوزئ ځکه چې هغه دلته محفوظه نه ده بلکې خپل کور کې محفوظ نه ده. څه مطلب؟ د هغې ژوند ته خطره ده. ورور سره پورې خو تا زه پوهېولم چې د خلکو په مخ کې به څنګه اکټینګ کوم او اوس ته لګې په خپله د سوالونو دپاره موقع ورکړې که چېرته خلک په دې خبره خبر شو نو بیا به څه کېږي او خلکو سره لا په صحیح طریقه میلاو شوي هم نه یو. زه منم چې هغه د دې قابل نه و خو په زړه باندې کاڼه کېدم او دعا ته کښېنم. په دې وخت کې زه ډېر ګیر یم په خاندان کې چاته پته لګېدلې او پولیس سټیشن ته رسېدلې دی چې څه کول دي هم زه به کوم. اوس زه شپې ته انتظار نشم کولی سنبال کا هر څه. जी ستاسو حکم د نیکۍ په کار کې تادی پکار ده. ښځې مونږ چې رنګ روډ ته ورسو نو تاسو ته به اطلاع درکړو بیا به په کچه روډ باندې وځو ځکه چې هغه به زموږ دپاره سیف وي لږ. ښه ستاسو کسان خو په ټایم راورسي که نه؟ صحیح ده ډېره ښه ده د الله په امان. هغه هلک او جینۍ لږ بار راوباسئ. او هغه ښه ټیک ده. پاسه جینۍ زما کور والا راغلل؟ ستا کور والا خو نه دي راغلي خو انسپکټر صاحب ویلي دي چې تا خپل کور والا سره ملاوئ. او د بدنامۍ د وجې نه به هغوی پولیس سټیشن ته نه راغلي پته نه لګي چې هغوی به انسپکټر له څونه پیسې ورکړي. راځه اسې ستا تصویر خو په نوټ هم ډېر ښکلی ښکاري. پاسه اوس ستا ضمانت. بس به یې لیږم مو بې فکره شې لږ ساعت کې به کور ته ورسې. جی تم رالی اوس خو به خوشحاله یې که نه بس لږ ساعت کې به خپل دا وګورئ دا دی زموږ پولیس. دا څه طریقه ده د ستاسو؟ اول خو دا معصومه بېګناه ماشومان په دومره ګنده الزامونو کې ونیسي څه قانوني کاروایي نه کوي نه اف آی آر درج کوي او بیا دې ظالم خاندان نه پیسې واخلي او هغې ته یې وسپاري. دا تاسو څه وایې؟ ما تاسو ویلیو چې سم غلط کار کې نو زه به پوره میډیا په یو ځای کوم. دا کیمرې وغیره مو بند کړئ یار نه تپوس نه پوښتنه او په خپله مرضۍ باندې دننه راغلی. ټیک ده دا راته وایي چې دا ماشومان دلته په کم جرم کې دي. ته غواړې څه چې د دې دومره د شرم کارونه زه د ټولو مخکې ووایم؟ دا هم د چا بچي دي او ته څه غواړې چې د دې دا حرکتونه زه د ټولې دنیا مخې ته راولم؟ لږ خیال وکړه د دې مور او پلار دي خاندان یې دی وروڼه خویندې دي تا سره صرف د خپل کاروبار او د خپل ریټنګ هم دی. ټیک ده ومې منله چې دوی جرم کړی دی نو ورکړه دې له سزا کټ کړه د دې خلاف پرچه چې زه د قانون په طریقه د دې ضمانت وکړم او زما وکیل عدالت ته لاړ شي او د دې کیس دا ستا کوم قانون دی چې بغیر وکیل او عدالت دلته حل کیږي؟ تا ته خو زموږ د کارونو څه پته نشته. زموږ دا کوشش وي چې داسې وړې وړې مسلې په روغه او په سلا باندې ختمې شي. اخر ته دا ولې غواړې چې دا مسله د دنیا مخې ته راشي او دا غریبانان دې بیا د عدالت چکرې وهي چې د دې والدین دې معاف کوي او په عزت سره خپل کور ته بوځي. نو تا ته په دې کې څه مسله ده؟ زه د ټول
کوم مخکې دا خبره کوم چې دې ماشومانو ژوند ته خطره ده. د دې مور پلار خو دې معاف کوي او بوزي یې، خو د دې خبرې هیڅ ګارنټي نشي چې هغې به دې سره څه سلوک کوي. کیدای شي چې دې مړه کړي. د دې ماشومانو د بچ کولو دپاره ماته د ټول قوم ضرورت. دا پولیس د دې مور پلار سره ملاو شوي او دوی د مرګ خولې ته ورغورځوي. څه مستقبل به یې د دې هلک د چا کور والا چې د ده نه لا تعلقي اختیار کړي. دا دواړه ماشومان زه ځان سره بوزم بل شیلټر هوم ته. اوس چې سم کېږي په عدالت کې به کېږي. زم ګورم چې ته په کومه کاته کې دی دلته کېنولي. راځه جینۍ ما سره. زه نه ځم تاسو سره، زه تاسو نه پیژنم. نو ته دې پیژنې؟ دا ستا څه دي؟ خو زما کور والا ما پسې راځي. په کومو خیالونو کې ته تا ته پته نشته تا سره څه کېدو واله دي. سایرا ستا د بابي نوم دی که نه؟ جی بس دومره پوه شه چې ستا ژوند ته خطره ده. باقي هر څه به درته ووایم. راځه ما سره. تم راځه. ولې قتل دې بدعمله تا د تله بدنامي به ما سره در قبر ځي. کله نه چې هغه ته پته ولګېده چې تا په اخبار کې اشتهار وچلو دا نو هغه د ستا تنګولو دپاره دا چال وچلو او هغه به دنیا ته مخامخ ځان مظلوم کي او موږ به قاتلان کي. دا زړه مې غواړي چې زه لاړ شم او دې په رښتیا قتل کم. ښه بس پرېږدئ اوس ستاسو به هسې بلډ پریشر سیوا شي. احتشام صاحب حالات اوس د کنټرول نه بهر دي. زه اوس هېڅ نشم کولی او که زه د هغې د منع کول کوشش کوم نو کومه خبره چې تاسو په راز کې ساتل غواړئ هغه به راز پاتې نه شي. میډیا هغې سره ده او تاسو ته خو پته ده چې میډیا علم وکه غواړي. ټرای ټو انډرسټینډ مای سچویشن. ما د څه پیسې درکړې وي ولې دې پرېښوده زما خور؟ سر ما د هغې د منع کولو ډېر کوشش وکړو خو حالات داسې جوړ شو چې چته یې بوتلې هغه ما ته ووایه زه ځم چې ورسره خبره وکړم. سر ستاسو مرضي ده خو ما ته نه لګي چې ستاسو تلل به څه فایده وکړي. هغه ډېر زیات خطرناک خلک دی. چې زه ستا غونته کې سړی اخیستی شم نو د دنیا هر سړی خرڅېدی شي. په پیسه کې ډېر طاقت دی. ووایه چېرته یې بوتلې د هغه